قرآن کریم کې دوه عبادتونه 82 بار یو ځای استعمال شوي دي ذکر بار بار شوی خو قرآن کریم کې 82 مرتبه دوه عبادتونه په یو آیات کې په جوړ باندې راغلي دي یو د منځ او بل د زکات واقیموا الصلاة وآتوا الزکات اقیموا الصلاة وآتوا الزکات د منځ او د زکات ذکر 82 مرتبه قرآن کریم کې په یو آیات کې په یو ځای کې راغلی دی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کم خلق منځونه کوي او زکات نه ورکوي د دغه آیاتونو د جوړ نه پته لګي چې څوک زکات نه ورکوي او منځونه کوي الله پاک منځونه هم نه قبلوي او چې څوک زکات ورکوي او 15 وخته پنجمینه نه ده برابره 15 وخته مونځ نه دی برابر څوک چې زکاتونه دړادړ ورکوي او 15 وخته مونځ پابندي پکې نشته زکاتو د مونځ د جوړ د وجې نه دا پته لګي چې د دغه انسان بیا زکات نه دی قبول زکات قبولیت دا په مونځ باندې بنا دی او د مونځ قبولیت دا په زکات باندې بنا دی او که چېرې ساده الفاظو کې زه دا ووایم نو شاید چې دا خبره به غلطه نه وي که څوک 15 وخته مونځ کوي او په شپې په تهجد منځونه کوي او په تراویح کې ختمونه کوي او رمضان کې په ده باندې زکات فرض دی او پوره شوی دی کال او زکات نه دی ورکړی زه دا جمله په شدت سره ویل غواړم په حرم شریف کې د ولې نه یې ولاړ خدای د حرم شریف سجدم نه قبلوي تر څو پورې چې تا د خپل مال نه زکات نه یې ویستی او دا زه نه وایم دا د قرآن فیصله ده دا د حدیث فیصله ده